بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نن چې د کوم کتاب ریویو کیږي دغه کتاب نوم دی محاضرات معیشت و تجارت. دا ډاکټر محمود احمد غازی رحمه الله دا لیکلی. نو د کتاب د تعارف څخه مخکې دا ضروري ده چې د مصنف تعارف وسی چې دا و څوک. نو د مختصره هغه د ژوند مختلف اړخونه د بستی وخت کښښول سي، بیا به انشاءالله پر کتاب باندې تبصره وي. ډاکټر محمود احمد غازی صاحب د هغه علماو څخه و چې هغه پر جدید او پر قدیم علوم باندې د دسترس حاصل، او د یو بل خصوصیت دا و چې دا قدیم علوم د په جدید اسلوب او په انګریزي عربي مختلف ژبو سره دغه د تعبیر صلاحیت الله سبحانه وتعالی دته نصیب کړی، او د یو مصنف و یو بهترین مترجم و یو محقق عالم دین و او د قانون د تعلیم د معیشت ماهر و، مطلب یو نابغه روزگار شخصیت پات سوی دی محمود احمد غازی صاحب رحمه الله. او د تعلق هم د علمي ګرانۍ سوی دی. د پیدایش په 1950 کې په کاندیلا هندوستان کې سوی دی چې د مولانا ادریس کاندیلوي صاحب، مولانا عبدالمالک کاندیلوي صاحب، مولانا محمد علي کاندیلوي صاحب دا د اکاګان یا نیکګان یا بزرګان سوی دی پاتې سوی دی. نو ابتدایي تعلیم د په کاندیلا کې سوی دی. ابتدایي تعلیم بعد 1954 څلور کاله سوی دی. بیا د پاکستان له پلار هجرت کړی دی. بیا بینوري ټاون چې د کراچي مشهوره مدرسه ده هغه کې مولانا ادریس میرټي صاحب، دا غرنګه مولانا محمد یوسف بنوري صاحب، او دا غرنګه مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب دا د استادان پاتې شوي دي. نو او بل خبره دا چې د عصري تعلیم نه دی کړی. عصري تعلیم په دا معنا باندې چې د هېڅ کله سکول هېڅ کله کالج د دی نه دی تللی. د ګرد تعلیم د 19 کال په عمر باندې د درس نظامي فارغ سي. بیا یو اداره پاکستان کې پاتې شوې ده IRI ورته وایي، اسلامیک ریسرچ انسټیټیوټ ورته وایي. هغه کې د محقق برتي سي، او بیا د عصري تعلیم سره څه پیدا سي، تعلق پیدا سي. بیا د خپل د درس نظامي پر بنیاد باندې PhD هم وکړي او په مختلفو ژبو باندې ته عبور حاصل دي، په عربي، اردو، فارسي. د عمر په آخري حصو کې د فرانسوي ژبه چې هغه علمي ژبه د انګریزي بعد بیا ډېره زیات په یورپ کې شهرت لري، هغه فرنچ ژبه او دارنګه جرمن ژبه دا د عمر په آخري حصه کې څه کوي هغه زده کوي. او د پر دومره عهدو باندې پاتې شوی دی چې د IRI د دې ډایرکټر جنرال دی پاتې شوی. بیا د اسلامایزیشن کوم پروسس شروع شوی دی پاکستان کې، هغه کې مطلب دا احساس پیدا شو په امت مسلمه کې چې خپل معاشیات، خپل قانون، خپل د تعلیم د تدریس کوم شوبې دي، د سیاست کوم شوبې دي، دا د اسلام د قوانین مطابق مرسوک راوړو. نو دغه دپاره بیا شریعه ان لا یو فیکلټي خلاص شوی، دا په قاعده اعظم یونیورسټي کې خلاص شوی، هلته دی ایز ا لیکچرر اپاینټ شوی دی. بیا د شریعه اکیډمي د دعوا اکیډمي د ډایرکټر جنرال د ARII اداره تحقیقات اسلامي دغه د ډایرکټر پاتې شوی، او دارنګه وفاقي وزیر مذهبي امور د نیشنل سکیورټي کونسل د ممبر پاتې شوی دی. په 2006 کې زه خپل اسلامي یونیورسټي اسلام آباد چې موږ ورغلو، دا زموږ خوش قسمتي وه چې په هغه شپو کې د اسلامي یونیورسټي پریزیډنټ هغه ډاکټر محمود احمد غازي صاحب. نو د علماو سره د دینی طلباو سره د ډېر زیات څه مینه وه. مطلب دا هم د لپاره یو اعزاز و چې اسلامي یونیورسټي اسلام آباد په 1980 کې جوړه شوې ده، تر 2006 پورې یا تر 4 پورې د هغه څومره صدور پاتې شوي دا ګرد عرب علماو. د اول پاکستاني مقامي پریزیډنټ د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي ده، د څه مخکې بل پاکستاني پریزیډنټ پر دغو دنو پاتې شوی. نو الحمدلله د ده په دا محاضراتو کې ما د شرکت د حاضري د شاګرد جوړېدو توفیق هم الله پاک څه کړی دی، میسر کړی.
په 2010 کې وفات شوی دی. د په جنازه کې الحمدلله ما تعالی پاک د شرکت سره کړی توفیق را کړی. د فیډرل شریعت کورټ او د سپرینګ کورټ پاکستان د دې دوه جج پات شوی. 10 کال د سپرینګ کورټ اپیلیټ شریعت اپیلیټ بنچ جج پات شوی دی. په 2008 کې د فارغ شو د صدارت څخه ریټایر شو. بیا د ولاړې قطر له 2 کالو لپاره ان 2008 سے لے کر 2010 تک د چیرو په قطر کې. بیا پاکستان حکومت د ری اپوینټ کی د فیډرل شریعت کورټ جج سره اپوینټ کی دغه د لپاره د پاکستان راغلی او په دغه دوران کې د څوس زړه دوره پر په کم عمر باندې د شپږ کالو د څوس انتقال وسنو. اسلامي یونیورسيټي ته نږدې په H10 H11 قبرستان وتوي پاکې د څوس پټس نو محاضرات معیشت او تجارت د محاضرات د یو پروسه ده سلسله سته. دا تقریبا د اگست 28 جلدی چې هغه محاضرات قرآن دي، محاضرات حدیث دي، محاضرات فقه ده، محاضرات سیرت دي، محاضرات شریعت دي، بیا د محاضرات معیشت تجارت او محاضرات تعلیم په نامه هم د سسته سلسله سته. نو دا د ګرد محاضرات سیریز چې دي د شموش په محاضرات سیرت د په 2006 کې سمور اسلامي یونیورسيټي د ورلو فیصل مسجد کې د محاضرات سیرت په غشري کې شروع. د نور محاضرات اکثر د پاکستان کې ورکړي، لیکن محاضرات معیشت تجارت په 2009 کې د قطر کې د جامعه قطر کې استاد دغه د اسلامیات د فیکلټي ډینو د محاضرات د دوري ورکړي. نو دا پر 12 خطبو باندې مشتمل دي. د دې کتاب په آغاز کې دا خبره کوي چې دا شلمه صدی د مسلمانانو لپاره د ډیر تاریخي اهمیت حامله یو قرن یو صدی ولا د پر دوی سو باندې تقسیمي. اولنی حصہ دی وایي چې دا مسلمانانو ملکو د مغربي استعمار سره ازادي څخه کول حاصلول. مغربي استعمار اکثر یا فرانسو په افریقا کې په ایشیا کې څوک برتانیا و. نو دوی په دا زمانه کې کوم لټریچر تیار شوی دی هغه اکثر او بیشتر هغه اساسي موضوع سیاست پاتې شوی دی. او دا غرنګ د شلمې صدی دویم نصف چې دی دویم حصہ چې دا د کمیونیزم او د سوشلیزم او د کیپټالیزم کوم چې پکې شوبامي دا رنګ چې په دا زمانه کې کوم لټریچر تیار شوی دی. مسلمانان د سوشلیزم څخه ځان څخه بچاوي او د کیپټالیزم څخه هم څخه ځان بچاوي. د مسلمانانو دا کوشش کوي سیاسي ازادي مشخص حاصله سو نور معیشت ریاست او د معاشري معیشت تجارت هم د اسلامي اصول مطابق سي راسي. نو دا زمانه کې کوم لټریچر تیار شوی دی هغه کې دا موضوع یو اساسي موضوع سویل پاتې شوی ده. 2009 خبره ده کې چې وس روان قرن چې دی روانه زمانه چې د هغه د ګلوبلایزیشن ده یا د عالمي تجارت ده. داغه د خبره کوي چې داغه تسلسل کې د محاضرات معیشت تجارت افادیت اهمیت یا احساس موږ محسوس کوي چې پر دې موضوع باندې د خلکو تقاضا دا و یا په خلکو کې پر دا موضوع سره راسي اگاهی راسي. زه پر دې مجبور کوم چې پر دې موضوع باندې د محاضرات سیریز هغه وسی. نو دا په قطر کې یو وقف اداره د شیخ علي ابن حجر ورته وایي چې مکتبه د یو کتابخانه ده. مکتبه کتابخانه صرف دې لپاره نه چې هلته خلک مطالعه وکړي، هلته مذاکرې کیږي، هلته محاضرات لیکچر کیږي. لکه دا کتابخانه ده، د دې کتابخانې سره دلته د لیکچرز د بهامي افادي او استفادې سسته یو سلسله سته. هلته شیخ علي ابن حجر چې هغه کوم وقف اداره هغه کې هم دا سلسله سوه روانه و. دا لیکچر د دورې ورکړي دي او د لیکچر چې کوم منتظمین دي هغه عبدالله نوشکی والا سړی سوی دی، یو رحمت الله ندوي سوي دي، هغه مقامي منتظمین دي د قطر باشندگان دي دورې. او د دې کتاب چې بیا جمع تدوین یې کړی دی په کتابي شکل کې راوستلی دي. هغه د محمود احمد غازي رحم الله د نارینه اولاد نو د لوړی وي ګرځي سوي لوړی وي. نو حفصه زینب د دې لور ده وای دا غړي چې سپیو چې د بابا د تقریرونو زه په کتاب کې راوړم وای دا ذمہ داری دې څکل تر سره کړ. یو خو
د محمود احمد غازي صاحب په خاندان کې یو روایت پات شوی دی چې د څومره نارینه افراد په دا خاندان کې شوي دي نګر د حافظان شوي دي. اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد کې د ورور ډاکټر محمد الغزالي هغه حافظ دا هغه دوه زامن هغه هم حافظان. د محمود احمد غازي صاحب خپل لونیم شوی هغه حافظان دي. پلار په نکه کې د دې سلسله نسب تر عمر فاروق رضی الله عنه ورزي په سلسله نسب کې څومره نارینه پات شوي دي دا ګردو حفظ قرآن دی پر ځان باندې څه ګړل لازم ضروري ګړل. محمود احمد غازي صاحب د کتاب په دیباچه کې خپل کار دی چې د کتاب د مطالعې د وجې یا د تقریرو د اوریدو د وجې زما په لور کې دومره جذبه پیدا شوله چې هغه د معاشیات اسلامي معاشیات دومره اهمه موضوع ده چې زه بل شی به طور ډیګري به طور پروفیشن یا به طور تخصص کوم شعبه زه غواړم هغه شعبه دغه شعبه ده. مطلب د دې 12 محاضرات د وجې د هغې په دلچسپیانو کې یو ډېر څه وسوه اضافه وسوه چې اسلامي معاشیات دا به طور یو تخصص به طور ډیګري به طور یو پروفیشن زه کوم هغه زه اختیاروم. نو محاضرات معیشت و تجارت دا پر 12 خطبه باندې مشتمل دي. هغه خطبه عنوانات داسې دي چې اولنۍ خطبه ده هغه کې د بیانې چې د اسلامي معیشت او تجارت بنیادونه هغه قرآن او حدیث دي. دا رنګه دویم موضوع چې ده هغه د وضاحت کې هغه کې د وایي چې د اسلامي معیشت او تجارت د دې اهداف د دې مقاصد د دې خصوصیات داسې دي. دا رنګه دریم موضوع چې د بیانې محاضرات معیشت تجارت کې هغه مسلم معاشره ته یا اسلامی ریاست ته یا عالمي نړۍ ته کمی معاشي مسائل هغه څه دي ورپېښ دي دغه اسباب دغه محرکات هغه څه دي. هغه رنګه بل اهم موضوع مطلب ګرځي موضوعات ډېر زیات دلچسپ دي انتهایی دلچسپ لري نه څه دي کتاب دی. بل موضوع دی بیانې چې ریاست په معیشت تجارت کې کوم رول دی کوم کردار دی کوم حدود دي. دا رنګه بل موضوع دی بیانې چې په اسلام کې د معیشت او تجارت د دې څه دی اهمیت دی څه فضیلت دی. دا رنګه بل موضوع دی بیانې چې د سود حرمت دغه علت دغه حکمتونه هغه څه دي. بل موضوع دی بیانې چې د سود متعلق د بینکاري چې راله عالمي اسلام لره نو هغه د مغرب څخه څه یو امپورټډ یو شی رالی ډېر خلک څه هغه ته ابهام ابتدا کې وو چې د بینک چې کومې قرضې ورکوي دا تجارتي قرضې ورکوي یا مصرفي قرضې ورکوي. دا مصرفي خو په سود شماري چې د تجارتي قرضې آیا دا سود دي که نه دي. نو دغه ګردو خلکو نشاندهي ده کړې ده د هغو چې کوم شبهات دي هغه شبهات اوس نشته. عالم اسلام پر دې باندې متفقه دي چې بینکاري هغه یو سودي څه دی نظام دی. دغه رنګه بله موضوع دی بیانوي چې دا سودي نظام د دې متبادل هغه کم شی دی. نو دغه رنګه بله موضوع دی بیانوي چې په عالم اسلام کې معیشت او تجارت د دې مستقبل امکانات هغه څه دي. نو ډېر دلچسپ کتاب دی د ویلو وړ کتاب دی. اولنۍ خطبه چې ده په هغه کې د تفصیل بیانوي چې په اسلام کې معیشت او تجارت ډېر زیات څه لري اهمیت لري. مسلمان علماو دغه قرآن او حدیث بنیاد جوړ کړی دی او د تاریخ اسلام چې دا 1400 کاله شوي دي که مسلمانانو ته قانوني که مسلمانانو ته تهذیبي که مسلمانانو ته تعلیمي که مسلمانانو ته معاشي او معاشرتي کوم مسایل پیښ شوي دي یا د مسلمانانو یا د اسلامي ریاست کوم ضروريات شوي دي د هغو دوه سورس څخه چې هغه پرایمري سورسز دي قرآن او حدیث د دې څخه دی استنباط کړی دی د امت مسلمه مکمله رهنمایي کړې ده چې اسلام مکمل ضابطه حیات دی. اسلام خالی د مسلمان روحانی خالی دینی رهنمایي نه کوي هغه د مسلمان معاشرتي رهنمایي هم کوي هغه د مسلمان روحانی رهنمایي هم کوي هغه د مسلمان معاشي سیاسي رهنمایي هم کوي. په داسې سلسله کې دی وایي چې قرآن او حدیث داسې دي اساسي بنیادونه دي
او د قران منهج اسلوب دی بیانې د قران منهج درنګ دي چې هغه د کلیات څخه سکی خبره کوي معمولی جزئیات هغه سکی نه بیانې د قران اسلوب دی سکی بیانې او اسلوب څه بیانې چې قران په دا معنا باندې داسې کتاب نه دی قران حکیم د معاشیاتو په پهلو سره کوم ورته ګورو چې د معاشیات خاص اصطلاحات دي خاص ټرم دي دا باقاعده د علم صورت سکی اختیار کی د دې پر هر موضوع باندې لا تعداد کتابونه او ارټیکلز او مواد څه دي هغه موجود دي. د قران اسلوب دا نه دی. د قران اسلوب دا دی چې هغه مختلف مباحثو کې ځای پر ځای باندې د مسلمان څه کې د معیشت په باب کې څه کې مکمله رهنمایي هغه کې دیو تفصیل داسې بیاني چې د قران انداز څه دی هغه نورمیټیو اپروچ دی. نورمیټیو اپروچ څه معنا؟ اول د دین اسلام مسلمانان هر وخت و معیشت تصور کړی د مکمل توجه کړی توجه څنګه ور کړی ده د بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تاجر پات سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل څه کړی مزاربه کړی ده بلکې عالمی تجارت کړی دی د مختلف ممالک سره کړی تجارت په سلسله کې د مختلف ممالک سفرونه کړی دي. د بیانې چې عشره مبشرات چې هغه جلیل قدر صحابه رضوان الله عنهم مجمعین دي چې په هغه کې عثمان غنی رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه زبیر ابن عوام رضی الله عنه دا صحابه چې دی هغه غټ تجار سوي دي پاتې سوي دي. نو په اسلام کې تجارت ډېر ځای لري اهمیت لري او د قران اسلوب دی بیانې چې د قران اسلوب نورمیټیو اپروچ دی. نورمیټیو اپروچ څه معنا؟ چې هغه موږ په اردو ژبه کې ورته وایو چې هغه معیاراتي اسلوب هغه ته څه درکې یو معیار درکې. معیار څه معنا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په عربو کې کوم تجارت او د عرب د تجارت سه خلک رامنه کړی نه دي د تجارت طرف ته خلک څه کړی دي متوجه کړی دي. ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله الیک. الله پاک وایي چې د دنیا څخه خپل حصہ داته مو ویروه خپل نصیب خپل برخه څخه جنی واخله چې تاسو الله پاک پر اخر کې معاشي واحسن كما احسن الله الیک دا خپل معاشي خوشحالي باندې بیا د نور خلق څخه درګټ کا. هغه په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمایي چې په مځکه کې تی وخریږي په مځکه کې تی وګرځي تی څه وکي سفر وکي معاش الله سبحانه وتعالى ورزي تی سکی هغه حاصل کی. قرآن حکیم کې په منځ کې موږ دعا غواړو چې آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. چې الله پاک ماته په دنیا کې مشه ژوند راکړي ښه روزي راکړي په آخرت کې مشه ژوند راکړي او ما د عذاب څخه څخه هغه وساتي. نو قرآن حکیم اسلوب دادی طرز دادی چې د عربو کم معیشت و کم تجارت و هغه ته عرب متوجه کړل هغه سي عرب څه کړي راګرځولي نه دي لیکن هغه ته څور کړی دي یو اسلوب یې ور کړی دي. اسلوب کوم اسلوب دی چې هغه نورمیټیو اسلوب دی یو معیار دی ور کړی دي تجارت وکي تجارت پر دا بنیاد باندې وکي تجارت اسلوب دي څه وروشوي هغه واحل الله البيع وحرم الربا چې الله سبحانه وتعالى سید لپاره څه کړی د بیع حلال کړی ده او ربا سود سید لپاره څه کړی هغه حرام کړی دي. د میسر دي راګرځولي دي د قمار د جوې سید څه کړی دي راګرځولي دي چې کوم حرام سودی کاروبار او دغه څه خلک څه کړی دي راګرځولي دي. د مال د دنیا غیر ضروري یا ډیر زیات محبت سے خلق سے کړی دي راګرځولي چې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. نو غازی صاحب د شی بیانې چې د قرآن حکیم اسلوب چې دی هغه نورمیټیو اسلوب دی. ان د قرآن حکیم کې چې د معیشت کوم بنیادونه بیان شوي دي هغه د دې چې یو معیار مسلمان ته شي اسلام د تجارت تر راګرځي نه لیکن په تجارت ته یو اسلوب درشي ته څه درشي یو معیار درشي چې د دغه فرق د مخته د اسلامی معیشت او د مغربي معیشت په منځ کې څه بیانې. مثلا سرمایداران نظام معیشت یغه ته وایي پیسه وګټه په پیسه ګټل کې څه
آزاد یې په جایز طریقه یې ګټې په ناجایز طریقه یې ګټې ویسه ګټل د مقصد دی منډیانې پراخول د څه دی مقصد دی که هغه کې بیا استحصال کېږي که دولت ور یو ځای څه کېږي راجمع کېږي که د چا سره ظلم زیاتوب کېږي که هغه په حلال په جایز طریقه کېږي که په ناجایز طریقه کېږي دغه که سود دغه بنیادي د دې څه دې ته څه کوي نه راګرځوي اسلام ته څه درښیي یو معیار درښیي د یو فرق درنګه بیاني تجارت پر کومه طریقه باندې کېدل پکار دی هغه تجارت دی وسی څنګه کېږي محمود احمد غی صاحب وایي چې قرآن حکیم ته یو اسلوب درښیي چې تجارت کول طریقه هغه به صحیح نو دی د قرآن حکیم اسلوب ذکر کوي چې هغه نورمیټیو اپروچ دی بیا دی وایي چې که د اسلامي معیشت د دور اول څه تر نن ورځې پورې مسلمانان د معیشت تجارت سره غفلت و بتوجهي هغه نه ده کړې بلکې دی بیانوي که افریقا له که هندوستان له که چاینا له او که یورپ له ابتدایي طور اسلام تللی دی هغه د اسلام پیغام تللی دی هغه الله سبحانه وتعالی د تاجر مسلمان تاجر په ذریعه باندې څه کړی دی تر دې پورې رسولی دی نو دی دا وایي چې د تجارت او د دعوت په منځ کې لا هم څه شته یو بهامي ګهره تعلق شته داسې ملکونه شته لکه مشرق بعید کې فاریسټ کې دا ستا اندونیشیا ستا ملایشیا دلته چې څومره ملکونه دي دې لره صحابه نه دي ورغلي به طور لشکر به طور د جهاد په سلسله کې صحابه دال نه دي ورغلي لیکن دلته ګردي آبادیانې څه دي د مسلمانانو دي څه وجه ورغلي دي چې هغه مسلمان تاجران ورغلي او هغه تاجر د اسلام دعوت هم څه کړی هغه وروړی د دې د ایمانداري په برکت سره الله سبحانه وتعالی د اسلام باندې هغه مشرف کړ نو د اسلام او د تجارت د روز اول سره راغلی دي تعلق راغلی دي لیکن د وی چې به طور فن به طور مطلب یو معیار اسلام ورکړی دی دی وی چې بیا دویم بنیاد چې دی دویم سورس چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نبویه صلی الله علیه وسلم دي نو په حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه شپږ پنځوس د حدیث مطالعه کوم وکړو شپږ پنځوس داسې بیعات شته چې دغه تعین رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیعات تسویل دي چې دا حرام دي دا ناجایز دي دي مسلمانان څه وکړي اجتناب دی وکړي نو په دا کتاب په اول محاضره کې هغه شپږ پنځوس بیعات هم د څه کړي دي هغه ذکر کړی دي بیان کړی دي دا غرنګ دی وایي چې دا د نورمیټیو اپروچ څخه یو دویم اپروچ راځي هغه امپیریکل اپروچ ورته وایي امپیریکل معنا واقعیتي مطلب یو معیار ته مقرر کې دغه معیار مطابق ته خلک څه کې پابند کې یو په معاشره کې په ملک کې په ټولنه کې خلک دغه معیار مطابق ځي او که نه ځي او په معاشره کې د خلکو د خرید و فروخت شرایط هغه څنګه وي نو دی وایي مسلمان فقها او مسلمان ماهرین معیشت د دې څخه سره د کړي غفلت نه دی کړی مطلب هغه د امپیریکل کیسز امپیریکل سټډي هغه کړی ده دی بیانې مطلب چې په تاریخ اسلام کې د معیشت خلکو څور کړی هغه توجور کړی دغه څخه محمد ابن حسن الشیبانی ابن خلدون امام محمد الغزالی امام ابن تیمیه دا ګردو علماء د سکی ذکر کی چې په معاشره کې دا کوم خرید فروخت کې دی چې کوم د مسلمانانو د خرید فروخت کې سلسله وي یا د سردي فرض کړی دي هغه د خرید فروخت نغلام دی په خپل کتابو کې کړی دي په وضاحت سره هغه بیان کړی دي نو تاریخ اسلام کې مسلمانان ته ضرورت نه دی پیښ شوی چې مسلمانان د بل نظام څخه څه کې استفاده وکړي اسلام او اسلامی د قرآن د حدیث کوم قوانین دي هغه د مسلمانانو مکمله رهنمایي کړې ده دا رنګ دویم موضوع چې بیانې هغه د بیانې چې د اسلامی معیشت اهداف یې څه دي د اسلامی معیشت خصوصیات څه دي او د اسلام په مقابله کې په دنیا کې نور کم معیشتونه هغه څه لري وجود لري نو هغه تفصیل دی بیانې چې مثلا یا معیشت ته کم مسائل څه دي هغه ورپیښ دي نو دې په تفصیل سره د اسلام او چې دا کوم دوه نور معیشتونه دي چې هغه
سرمایه‌دارانه نظام معیشت دی او دویم نظام معیشت څه دی هغه سوشلیزم دی دغه د تقابلي جایزه هم څه کی شي او بیا د اسلامي نظام معیشت خصوصیات دی څه کی هغه بیانې نو هغه جایزه کې د تفصیل بیانې چې کوم سرمایه‌داران نظام معیشت وي دی دغه د بډاپې څه سوي دي شکار سوي دي او چې کوم سوشلیزم دی هغه خپل طبيعي مرګ باندې هغه وفات شوی دی او دنیا چې دا هغه ډېر زیات څه لري دلچسپي لري چې د اسلامي قوانینو موافق یو بل متبادل نظام معیشت هغه څه پیدا کی وجود پیدا کی دوی نو هغه تفصیل بیانې چې اسلامي نظام معیشت هغه بنیادونه تراحم دی هغه بنیادونه څه دي باهمي تعاون دی اسلامي نظام معیشت بنیادونه هغه اجتماعي عدل دی هغه تکافل دی هغه تراحم دی هغه باهمي څه دی تعاون دی او هغه په مقابله کې چې سوشلیزم دی او که کیپټالیزم دی داغه پر باهمي کشاکش باندې پر باهمي جګړې باندې معاشره پر مختلف تقسیم باندې څه تقسیمي او هغه طبقاتي تراحم بجای د یو بل تکافل بجای یو د بل سره تعاون بجای معاشره په کلاس ډیویژن کې دي څه تقسیمي او معاشره د کشاکش سي هغه شکاري بیا د یو لویس میسینون په نوم باندې فرنچ اورینټالیست هغه سوي دي تیر سوي دي دا کول دی ذکر کی چې اسلامی نظام معیشت د سرمایه‌دارانه نظام معیشت مقابله کې هم او د اشتراکي نظام معیشت مقابله کې هم متوازن او معتدل نظام معیشت دی تفصیل دی بیانی مثلا د سرمایه‌دارانه نظام معیشت کې انسان یا تاجر دی یا برای فروخت مال چی هغه حیثیت څه کی هغه ورکی سرمایه‌دارانه نظام معیشت مزدور دی هغه به طور مال سرمایه‌دار څه کی هغه اخلي د صلاحیتونو څه کی یوټیلایز کی او سرمایه‌دار حیثیت یا تاجر حیثیت پاتې سو یا انسان ته دې چې درجه ورکی چې د واخلي دغه سرویسز بروي کار دي سکی غیر اولی او دارنګه اشتراکي نظام معیشت په سلسله کې دی بیانې چې پاغه کې د انسان حیثیت د سرمایه جوړولو د ترقی د خوشحالي څه ده وسیله ده د اسلام چې دی هغه په اعتدال باندې مبني د تاجر او که مزاری یا مهنت کشي او که سرمایه د دې ګورو ته په اعتدال باندې مبني په حقوق هم څه کوي خبري په ذمہ داران باندې هم څه کوي هغه هم څه کوي خبري نو دوی د دواړو نظامی معیشت مقابله کې اسلام معتدل نظام معیشت او دارنګه پر انساني همدردی باندې مبني نظام معیشت چې هغه کې د خرابیان بیانې سرمایه‌داران نظام معیشت دی هغه کې دولت څه کیږي هغه د چند اشخاصو سره څه کیږي راجم کیږي ارتکاز راځي د شي دولت او دغه پر استحصال باندې څه دی مبني دي او دغه مقابله کې دی وایي چې اشتراکي نظام معیشت هغه د مساوات خبره کوي هغه د خبره کوي مساوات خبره کوي لیکن مساوات دا درجه ته ورسیږي چې پاکي د انسان لپاره د ساس اختلو حکم د ختم سي ولې وایي چې قرآن حکیم کې الله سبحانه و تعالی د انسان سره د مال محبت فطري طور څه کړی دی پیدا کړی دی لیکن په د انسان باندې ډیر زیات څه لګولې که د قانون پابندیان پر د باندې څه کړی لګولې دي هغه که د قانون پابندیان سره کم دي چې مسلمان مال ګټي په حلال طریقه به څه کوي هغه به ګټي سود دې نسی کولای جوا دې نسی کولای هغه 56 نږدې بیوات فاسده چې هغه فاسد بیوات دي یا باطل بیوات دي په دا یو طریقه د مال نسی راګټلې او که د مال راجم هم کې مال دې څه راو غټي هم راجم هم کې به اسلامي احکام د تصحیح متوجي اسلامي احکام هغه د زکات په صورت څه دي
متوجه دي، د صدقات واجبه په صورت کې د تصدی متوجه دي، د میراث په صورت کې د تصدی متوجه دي، او د غرنګ د وصیت په صورت کې چې نیک وصیت انسان وکړي د شریعت څخه کوي هغه خوشي. نو په اسلام کې د ارتکاز دولت تصور غسنس پیدا کېدل کې په اسلامي احکام باندې مرسوک هغه عمل میراث پر دی باندې مرسوک حکم عمل وکړو. اسلام کې مال څخه کې سړی مړ سو 400 مال د ګټلې کې په جایز ناجایز طریقه ګټلې هغه پر ورثه باندې کېږي تقسیمیږي. ډیر خلک هغه وصیت وکړي، وصیت په ذریعہ مال څخه تقسیمیږي. د کفارات په صورت کې مال څخه کېږي تقسیمیږي. استعمال ګټي زکات احکام ته تسدي متوجي دي، د کفارات احکام ته تسدي متوجي دي، هغه په صورت کې مال څخه کېږي. د معاشري نادارو طبقو ته هغه منتقل کېږي، هغه څه کېږي رسیږي. د سره د مغربي نظام معیشت څخه اخلي. هغه یو مثال اخلي چې هغه کې د ارتکاز دولت دغه څه دي خصوصیت دی، هغه چې مال زیاده سي راجمه سي، مال څه نسي تقسیم نسي. د انسان د بهبود تصور په هغه کې څه نه دی وجود نه لري، هغه څه نه دی موجود نه دی. نو د یو اصطلاح ذکر کوي په هغه کې دی وایي چې په اردو کې ترجمه د راځي توریث ذکر اکبر، چې مطلب میراث احکام که سستانه که د میراث احکام ستا هغه د چا دپاره دي؟ مشر زوی دپاره دي. پرایمو جنریشن اصطلاح د استعمالي چې مشر بچي ته څه استعمال رسیږي میراث رسیږي. موږ ته برطانوي نظام مشترک کړی دی، د سرداري نظام قبایلي نظام په دې کې خیال کړی سوچ فکر تی کړی په دې کې هم هغه نوابي سرداري ملکی د چا لزي نور بچان لر نه زی، صرف مشر بچی لر سکیږي هغه زی. نو دوی هغه کې دا تصور غسستانه چې مال څه تقسیم کمال تقسیمیږي بیا پر چا باندې تقسیمیږي مشر بچی ته سکیږي هغه منتقل کیږي. نو د اسلام نظام دغه په مقابله کې پر همدردی باندې پر مساوات باندې او مسلمان الله سبحانه وتعالى په حقوق د مال په حقوق او د مال په ذمہ دارانه باندې سکی هغه آگاه کی هغه سکی خبري. د اسلام د نظام معیشت خصوصیات څه کړي په تفصیل سره بیان کړي دي. هغه اسلامي نظام معیشت خصوصیات څه دي چې دا پر دین باندې مبني دي. د دې ترګو غټ خصوصیت څه دي چې دا انسان د دې اصول وزن نه دي کړي دي. اصول الله سبحانه وتعالى او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران د حدیث په ذریعہ باندې مسلمان د تعلیم څه کړی دي هغه ور کړی دي. دا پر دین بیزاری باندې اسلامی معاشي تعلیمات نه دي مبني. د دې په مقابله کې که سرمایه‌دارانه نظام معیشت دي او که مطلب اشتراکي نظام معیشت دي. اشتراکي نظام معیشت یا کمیونیزم هغه و دین ته افیوم بس ورته وایي اوپیم چې مطلب دا به طور نشیا خلطه سکیږي او پلاول کیږي چې بیا د خپل حقوق څخه د څه نه خبره سي نه پوسي بیا خبره سي پاتې سي پاکي دغه تصور غسر سیرس ستانه د شروع ستانه په اشتراکي نظام معیشت کې او په سرمایه‌دارانه نظام معیشت کې د مذهب تصور وو لیکن هغه څه هغه ختموم سو هغه څوم میټاوم سو هغه محووم سو. په سرمایه‌دارانه نظام معیشت کې هم د تصور نشته، د مذهب څه نشته، تصور نشته. د اسلام نظام معیشت اولنۍ خصوصیت هغه د دې چې د پر دین باندې سدي مبني دي. دویم نظامي خصوصیت دا جامع دي په دې کې د دین او د سنسته دنیا تصور نشته. په اسلام کې تجارت کول دا د عبادت سره درجه لري. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي د تجارت په ذریعہ باندې انسان ګناوي څه کیږي هغه میټاويږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي چې د عبادت او بعد د احکام او بعد چې هغه باندې انسان مکلف دی د مسلمان بل ذمہ داری ده چې د خپل بچان لپاره څه وګټي هغه معیشت څه کې هغه وګټي د صدقې د عبادت سره لري درجه لري. بل د بیانې چې ډیر نظام لکه اشتراکي نظام معیشت دی وای دا یو مثالی مجرد مثالی نظام معیشت معیاراتي څه دی نظام معیشت لیکن واقعاتي نه دی. د اسلامي نظام معیشت کې دا خصوصیت سته چې دا
واقعاتي هم دي او معیاریاتي هم دي. مطلب د یو نورم هم درشي او معیار او سټنډرډ هم څه کی هغه درشي. هغه داسې نورم داسې معیار داسې سټنډرډ دی چې هغه معاشره کې اپلیکیبل هم دی. نو بل خو څه ذکر کوي چې اسلامي نظام معیشت هغه پر دې باندې مبني دی، هغه چې ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، چې انسان صلاحیتونه د یو د بل څخه جلا دي، د انسان رجحانات د یو د بل څخه دي، ضرورت دي جلا دي، انسان ضرورت د یو د بل څخه دي جلا دي، استعدادونه د یو د بل څخه دي جلا دي. الله سبحانه وتعالى انسانانو په معیشت کې څه تفاوت یې شي دي، فرق یې شي دي. ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، لیکن وسایل معیشت د الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو لپاره څه کړی؟ مسلمانان په پابند کړي دي چې کوم د معیشت د ګټلو کوم وسایل دي پر دې باندې به د مخصوص خلکو سره اجارهداري بنئ. مسلمانان به د روزګار یکسا مواقع به ګورد مسلمانان ته سي ور میسري. اسلام د بني آدم پر مساوات باندې لري یقین لري، او د غرنګ پر عدل اجتماعي باندې لري یقین لري. نو د اسلامي نظام معیشت څخه بیان کړی دي، خصوصیات بیان کړی دي. بیا د مسلمانان الله سبحانه وتعالى چې کوم تقسیم د کړی دغه ذمہدارین د مخ په دغه خطبه کې څه کړی دي بیان کړی دي چې مسلمان یا د انسان یو حیثیت د کائنات سره یو تعلق دی. دویم تعلق د الله سبحانه وتعالى د ذات سره دی. د انسان دریم تعلق هغه د دنیا سره دی. نو دی وایي چې د انسان تعلق د کائنات سره دی چې الله سبحانه وتعالى په د کائنات کې د خپل خلیفہ خپل نائب د څه کړی دی مقرر کړی، او انسان د رب کائنات سره تعلق څه بیان کړی دی؟ هغه دا بیان کړی دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دوی به د خپل رب معرفت او څه کوي عبادت وکړي. او مسلمان د درېمه ذمہداري د دنیا په حیثیت باندې الله سبحانه وتعالى دا کړی دی واستعمرکم فیها، چې دا دنیا به څه کوي آبادی به. صحیح. نو دا بیا د مسلمانان درې طبقې د څه کړي دي بیان کړي دي چې یو طبقه داسې ده چې هغه فایزین دی ورته وایي. څه ورته وایي؟ مترفین ورته وایي. اول طبقې ته مترفین یې شي دي. مترفین هغه خلک دي چې هغه د دنیا محبت د ضرورت څه سوي شو سوي الله سبحانه وتعالى ته د رزق فراوانی او پراخي څه کړي هغه ور کړی د الله سبحانه وتعالى د قربت د عبادت بجای په ګناه کې دي سي مبتلای. دویم درجه د څه ذکر کوي؟ هغه ذکر کوي چې هغه فایزین دي، هغه خلک دي چې د دنیا څخه دي څه کې اجتناب کوي، الله سبحانه وتعالى په عبادت او په معرفت او پر رضا داسې لیدو کې دونه مشغولې دنیا ته کسې ورنګه هغه څخه دي څه کړي غفلت یې کړي. درېمه درجه دی هغه بیاني چې هغه د دنیا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک، چې پر اعتدال باندې مبني خلک چې هغه د دنیا کې خپل معیشت هم څه کوي اختیاري، او معیشت د الله سبحانه وتعالى د احکامات مطابق څه کوي حاصلې. نو مختلف تصورات د اسلامي معیشت او تجارت څه کړی دي هغه په تفصیل سره څه کړی دي بیان کړی دي. د خلفای راشدین او د اسلامي تاریخ سره مختلف واقعات راخستي دي. مثلا د یو تصور ذکر کی هغه چې د سسټینیبل ډیولپمنٹ ډیر شان ذکر کی چې د معیشت څو درجې دي، د ریاست هغه څه ذمہ داران دي. مثلا د ریاست ذمہ داران ذکر کی چې کفاف د ریاست څخه د ذمہ داري د کفاف معنا ده چې مسلمان هغه بنیادی ضرورت د بسوکر پرکی ریاست به سکی اسلامي ریاست به سکر پرکی چې هغه د خوراک په باب کې دي، هغه د لباس په باب کې دي، هغه د مکان په باب کې دي. هغه رنګه د مسلمان دویم معاشي ضرورت دي، هغه حاجات یا سدي ضرورت د بسوکر پرکی لکه تعلیم په باب کې، د صحت په باب کې، د امنو امان په باب کې د ودام د ریاست سدي ذمہ داري دغه به څه تر سره کی. درېمه درجه هغه د تحسینیات د کوم شي ده تحسینیات معنا ده چې تاسو ژوند د کفاف بعد د حاجات او ضرورت بعد نور دغه تبلار سي فراوانی د رزق فراوانی او خوشحالي تبلار سي د انسان بیا خپل څه ده
ذمہ داری ده چې د خپل څه کوي پرکې په دغه سلسله کې د مختلف مغربي افکار، مختلف مغربي تصورات یا چې په مغرب کې کوم فیلسوفرز پاتې شوي دي هغه هم دی بیانوي. مثلا روبرټ مالتس یو سماجي علومو د معاشرتي علومو ماهر پاتې شوی دی، هغه یو تیوري دی څه کړی پیښه کړې. دغه تیوري دا ده چې د انسان زرعي پیداوار هغه څه دی کم دی او انساني آبادي هغه څه دی هغه ورځ تر بله څه کېږي زیاتېږي. آبادي به دومره زیاته شي چې د زرعي پیداوار د زرعي قلت یا د غذایي قلت به انسانان څه شي ښکار شي. نو دوی د سرمایه دارانه نظام څه دی یا د مغرب دغه ایلیټ طبقې یا د مغرب هغه خوف دی د مسلمانانو څخه یا د مشرقي معاشرو څخه که د انسانیت آبادي زیاته شي چې دا کوم د تزیینیاتو یا د تحسینیاتو یا د خپل شهوت یا د خپل دغه د تسکین لارې به پر دوی څه شي هغه ودرېږدي وي. دغه دپاره دا نظریه دی څه کړې ده هغه یې پیښه کړې ده چې مطلب کارل مارکس دی بیانوي چې هغه د دې څه کړي دي مخالفت یې کړی دی چې دا پر مفروضو باندې مبني څه ده نظریه او تصور دی. او دغه رنګه د نور مغربي مفکرینو مثالونه د بیان کړي دي چې دغه نظریه دی څه کړی دي مخالفت یې کړی دی چې دا پر علمي بنیادو باندې دا تصورات نظریات نه دي. دا صرف ارتکاز دولت لپاره چې او چې د دولت بهاو رخ دا کومه خواته مغرب او خواته سي متوجي او مغرب چې هغه معاشي ضرورت سي پرای او مشرقي دنیا یا د درې ملړی شي ورته وایي چې دغه آبادي دومره زیاته نه شي بیا زموږ ضرورت تصور رسیږي یا زموږ معاشي مفادات تصور رسیږي ټیس ور رسیږي نقصان ور رسیږي. دا رنګ نظریات بیان کړي دغه نظریات د څه کړي مخالفت کړي دي او د قرآن حکیم چې کوم تعلیمات دي دغه مقابله کې هغه څه کړي دي بیان کړي دي چې قرآن حکیم او رسول الله صلی الله علیه وسلم انی مکاثر بكم الامم چې په ورځ د قیامت الله سبحانه وتعالی به د خپل مسلمانانو پر کثرت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي هغه فخر وکړي. بیا د دام بیانوي چې داسې نه چې د کیفیت کمیت زیات سي د کیفیت پر قیمت باندې زیات سي. داسې نه چې که د مسلمانانو آبادي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړی ده خوښه کړې ده دغه کثرت یې څه کړی خوش کړی دی هغه پر دا بنیاد نه دی خوش کړی چې هغه آبادي د دې زیات دي لیکن څه ناکاره آبادي د تعلیم د تهذیب او د مهارتو څخه سي هغه خالی په دې کې صلاحیت استعداد دی بخښي جاهل هم پړه سي آبادي یعنی کوانټیټي زیاتی کوالټي معیار دغه څه کمي د آبادي په دې آبادي چې هغه تعلیم یافته هغه تهذیب یافته هغه سکل دی هغه د صلاحیتو څخه سي مالامالي بیا دغه آبادي د انسانانو څه ده هغه ښه ده. نو د په مختلفو موضوعاتو په ضمن کې د سوشلیزم او دارنګه د کیپیټالیزم خرابین د سکی واضح کی او سکی بیانیه. نو دغه رنګه د اجتماعي المال څلور درجه د سکی هغه ذکر کی دارنګه یو نوې تصور دی چې هغه سسټینیبل ډیولپمنٹ ورته وایي چې د ترقی چې هغه سي ډیر پای مطلب د یونایټډ نیشنز موجوده ګولز په هغه کې دا شی د دې ډیټا څور کی توجه ورکړي چې ترقی چې هغه سي سسټینیبل سي ډیولپمنٹ هغه ډیر پای هغه در روان نسلو پر قیمت باندې نه. نو دوی دا تصور لاوم د عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت کې د سکی تلاشی سی عمر فاروق رضی الله عنه یو علاقہ د عراق یو زرخیز علاقہ د سکل فتح کل مجاهدین سوچ فکر دا وجدا به اوس پر مجاهدین سس مفتوی علاقہ د پر مجاهدین په زرخیز علاقہ سس تقسیم سي ډیر اولاد څنګه علاقہ هغه خلک ته ورته ورک چې دا دې څکی وی کړی د علاقہ کښتو کرونده سکی آباد وساتي لیکن د دې یو حصہ په پس کې داخل کی په بیت المال کې داخل کی چې د دې په ذریعہ باندې به د روان نسلو د خوشحالي د آبادی سره پیدا شي تعلق هغه څه وسر پیدا شي. نو
مخرج دی لاړ شي د سود علتونه او د سود حرمت حکمتونه او بنکاری نظام چې هغه پورا تاریخ دې څه کوي بیانې څنګه بیانې چې مثال پاکستان کې څه د آئین په سلسله کې کاوشونه سوي دي کوششونه سوي دي یا آئین مرتبه سوي دي په دا هر آئین کې په دا هر قانون کې د سود حرمت هغه قانوني ماهرین څه کړی دي واضح کړی دي بیان کړی دي لیکن تر نن ورځې پورې زموږ نظام معیشت هغه د چیسه پاک نه دی د سعودي نظام څخه هغه پاک نه دی په داسې سلسله کې علماء کوم کوششونه کړي دي اسلامي بنکاری د پاره د قیام پاکستان سونه چې تر نن ورځې پورې داغه معاشي ماهرینو کتابونه دي دغه تعارف د څه کړي پیش کړي دي چې په هغه کې مین اند منی په نامه باندې د پروفیسور محمود احمد شیخ صاحب دغه یو کتاب دی ډېر زیات ستاینه کوي تعریف کوي دغه رنګ د عشرت حسین د څه کوي تعریف کوي چې د اسلامي بنکاری د فروغ د پاره د گورنر په حیثیت باندې څور کړی دي اجازه نامه ورکړی ده دغه رنګ د پروفیسور محمد عمر ډاکټر محمد عمر چھاپرا د معیشتدان د پاکستان پاتې شوی دغه د کاوشو د څه کړی اعتراف کړی دي دغه رنګ نجات الله پروفیسور نجات الله صدیقی د په علیګړ کې مسلمان معیشتدان پاتې شوی دي چې د اسلامي معیشت د فروغ د پاره یا د اسلامي معیشت د نفاذ د پاره کم کاوشونه په عالم اسلام کې چې هر ځای سوي دي دا پوره تفصیل په دا کتاب کې په تفصیل سره د څه کړی بیان کړی دي بلکې د مغربي نظام سیاست د مغربي نظام معیشت باندې تنقید آغاز کوم علماء کړی دي چې په مصر کې کړی دي رشید رضا سید طب چې پاکستان کې دی آغاز علامه اقبال څخه د مغربي تنقید آغاز دی د علامه اقبال څخه سوي دي چې مغربي نظام معیشت باندې څه کړی د تنقید هغه څه کړی دي آغاز کړی دا ګرد سلسله د څه کړی د په تفصیل سره په دا کتاب بیان کړی او یو بل چې مثال د نظام معیشت مستقبل یا په دې کې کوم رکاوټونه دي په دې کې څه دي مشکلات د دې هم د څه کړی دي په آخري چپټر کې څه کړی وضاحت کړی په هغه کې مسله برته نظام تعلیم ته دې څه کوي هغه درې نظام تعلیم ته هغه څنګه درې د موږ مسله را پیښ ده چې موږ داسې ماهرین نه لرو زموږ نظام تعلیم موږ داسې ماهرین نه راکوي چې هغه په نظام معیشت باندې هم پوهېږي او هغه ته پر اسلامي نظام معیشت باندې هم څه یا پر فقه باندې یا پر اسلامي قانون باندې یا پر فقه المعاملات باندې داسې مکمله دسترس هغه څه حاصل زموږ نظام تعلیم موږ داسې ماهرین هغه نه راکوي دا موږ ته غټه مسله دویم ستا پولیټیکل ویل ستا د اول کانسټیټیوشن سونه سي بیا د تر کانسټیټیوشن بیا تر نن ورځې پورې ستا د سیاسي حکومت نه دی راغلی چې هغه په خیر اراده کړي چې موږ د نظام معیشت څخه سود او پاک اسلامي اصول مطابق نظام معیشت موږ څه ورکو فروغ ورکو وای داسې څوک هغه نه دی راغلی او که راغلی مې دی پر دا سرمایه دارانه نظام معیشت باندې څه هم کوي تنقید هم کوي چې دی وایي چې دا فری مارکیټ څه د اکانومي ده دا قدغنونه نه لګوي دغه په حقیقت کې د سرمایه داران نظام معیشت وایي دا د چې کوم ادارې دي جوړ کړي دي کوم ادارو ته څور کړي دي عالمي ادارې دي جوړ کړي دي عالمي ادارو په ذریعہ هغه ته د فروغ ور کړی دي مطلب موږ سرمایه داران نظام معیشت کې دغه خصوصیت دا چې هغه فری اکانومي هغه باندې پابندیان یو قدغنونه نه لیکن پاکستان چې د کوم قدغنو د کوم پابندیانو د کوم بندشو ښکار دي شاید د دنیا یو نظام معیشت دونه قدغنو دونه پابندیانو دونه بندشو سي نشکار د دې باوجود چې نظام معیشت زموږ څه دی سرمایه دارانه نظام معیشت دی لیکن دوی د استعمار جدید اصلاح دی دغه لپاره څه کوي استعمار جدید څنګه چې د استعماري دور ختم شو لیکن استعماري دور بعد داسې تجارتي ادارې جوړې کړي چې دغه په ذریعه باندې د ګورو دنیا معیشتونه دي څه کوي هغه کنټرولوي هغه مثال دی وایي د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د ISO په نامه چې د کوم ادارې جوړ کړي دي چې هغه سرټیفای کوي دغه دا ادارې دغه لپاره جوړ شوي دي
چې دا معیشتونه څه نسبته آزاد نسبته، دا معیشتونه څه نسبته خود مختار نسبته، داغه معیشتونه برته د پیسو باو د مال باو کم طرف ته متوجي، مغرب طرف ته متوجي. نو معذرت معیشت تجارت تقریبا د 550 صفحو کتاب دی. که زه دا درته وایم چې د محمود احمد غازي صاحب د خیال د فکر د سوچ او د مطالعو د تجرباتو څخه یو نچوړ دی، د دې څخه استفاده غوښتل لازمي او ضروري ده. دا ډیره مشکله ده چې ګرد کتاب تلخیص، د ګرد کتاب خلاصه، د ګرد کتاب فکر هغه موږ په 40 منټه په نیمه ګنټه کې مختصر کو بیان کو. مطلب د ویل وړ څه دی کتاب دی. امید لرم د دې کتاب ته څه کوي مطالعه کوي، د څه څه کوي استفاده وکړو. غازي صاحب چې کوم معاشي فلسفه د یا کوم د اسلامي معیشت نظام د بیان کړی دی، دا غسر د شاه ولی الله سره مطالعه چې کوم فلسفه معیشت دی هغه د څومره په خپل دغه کې ځای ورکړی دی، دغه په اړه د څه خیالات لري؟ مطلب په دا کتاب کې چې ما کوم معاشي مفکرین څوک بیان کو، په هغه معاشي مفکرینو کې لکه موږ محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله چې هغه بقاعده بازار له څه کې دی ورتلی، په بازار کې به د تاجر سره څه کوي، وخت تیروي او په تجارت به څه کوي، سر خلاصوي او د خبره کوله سره چې کم سړی د زمانه د عرف څخه خصيصي د ټرند سره د رجحانات سره خبره سي هغه جاهل دی، هغه کار سو علم کړي، هغه علم اعتبار نه لري. علم اعتبار کم ټیم اصلي چې بس سوشل ټرندز باندې سي خبري، بیا د قرآن د حدیث درست کوي تطبیق کوي. هغه کې علامه ابن تیمیه رحم الله مرسته کړی ذکر کړی، پاک شاه ولی الله رحم الله مرسته کړی ذکر کړی. د شاه ولی الله رحم الله د معاشي افکار د څه کړی ګهرم تعالی کړی ده. په دې کې شاید ډیر داسې مضامین چې هغه د حجت الله البالغه دغه څخه د څه کړی اخذ کړی. نو شاه ولی الله رحم الله د محمود احمد غازي صاحب د معاشي افکار څخه د څو متاثر په دې کې شک شوبه نشته. او بر صغیر کې معاشي مفکرین زاړه د بیان کړي د قدیم په هغه کې د شاه ولی الله رحم الله تذکر راځي، د نور معاشي مفکرین څه هم راځي ذکر نشته د کتاب. ډیره مننه. بل څوک؟ عموما موږ یو څه د شان په اسلام کې موږ لمخ ته راځي چې په هغه کې د دنیا مذمت بیان شوی دی. طب یو مشهور حدیث دی که د دنیا حیثیت د الله په نزد د مچر تر پر وای نو کافر ته به شیم نه ورکړی ده. ٹھیک نه؟ بل ځای کې اسلام مال تخپل الله پاک دی فضل ورته ویلی دی ده. نو په دې کې موږ څنګه بیلانس ساتای سو ده که ځای کې دنیا د مسلمان د لپاره قید خانه او د کافر د لپاره جنت دی ده. اوس په دې کې بیلانس اپروچ څنګه یو دا چې موږ یې وساتو ده؟ په کم وخت کې د دې مذمت بیان شوی دی، کم وخت کې د تفضل ویل شوی دی. په قرآن حکیم کې مختلف نصوص هغه دي موجود دي. مطلب دا موږ ویل چې تجارت شریعت مزاج څه د تجارت هغه څه کوي، خوشي دا رقم خوشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي چې لس حصے د روزي الله سبحانه وتعالی نه حصے الله چیرې په تجارت کې شي. تجارت سمرات تجارت هم دي، تجارت سمرات زراعت هم دي، تجارت سمرات صنعت هم دي. انسان صنعت کوي که انسان څه کوي، زراعت کوي که انسان څه کوي، تجارت کوي. په دې کې الله خیر او برکت یې شي. بلکې الله سبحانه وتعالی يحب المؤمن المحترف، هغه مؤمن خوشي چې هغه سي هغه سره هنر سره او د فرایض بعد بل فریضه د مسلمان الله سبحانه وتعالی څخه ذکر کړی چې د خپل بچان د لپاره څه کوي، رزق حلال ګټي. الله پاک دې په ذریعہ باندې انسان ګناوي څه کیږي میټاویږي. په قرآن حکیم کې دواړه کوم رنګه نصوص هغه څه موجود دي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مطلب هغه دستا مال محبت کدا درجه ته ورسیږي چې د آخرت څخه د الله د ذات خدای تاسو کې غافل کی بس دا د هلاکت سره ذریعہ د مترفین خوای او خلکو ته چې د معاشي فراوانی د وجې الله دې څخه ویره کوي. او چیرې مسلمان الله ویر نکی د دنیا محبت وزرت سکی نکی ورشوا دنیا ګټل غسنه دي معیوبونه دي، بلکې رجال الله تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله. خصوصیت الله پاک څه کړی بیان کړی دي، بلکې الله سبحانه وتعالی په دنیا کې وګرځيږي او د الله فضل سکی تلاش کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تر نبوت تر وخت څه کړی تجارت کړی، تجارت هم لوکل تجارت نه کړی، عالمی تجارت کړی دی. یو ملک سره بل ملک څه کړی
سفر یې کړی دا کتاب کې د عشره مبشره متعلق راځي چې بیشتر صحابه چې عشره مبشره هغه صحابه دي چې په دنیا کې الله پر دې باندې جنت زیری کړی چې هغه د تجارت سره څه درلودي تعلق یې درلودي د اسلام د معاشي نظام خصوصیت دا دی چې دا معیشت و دین تجارت و دین کاروبار و دین دا سره جلا کوي نه دې ته چې درجه ورکوي د عبادت څه ورکوي درجه ورکوي هغه جلا خبره ده چې اوس موږ دا مسله پیښ ده فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت کړی دي صحابه څه کړی دي تجارت کړی دي او په تاریخ اسلام کې څومره علما پاتې شوي دي د هغو د علماو سره چې کوم القابات راغلي دي هغه د حداد راغلي دي یا د قدوري د راغلي دي یا د ذهبي د راغلي دي دا ګرځي د پیشو سکی نشاندهی کی دا خو روز باندې یو دی دور رالی برته زموږ د ګردو مسایل جړ د په استعماري دور کې هغه څه دی موجود دي زموږ مذهبي طبقه هغه طبقه ولا چې انګریز د راتګ سره مخ کې جج او جسټیس هم دی طبيب او ډاکټر هم دی دغه سپیشلیټ ستا بیوروکریټ هم دی ستا وزیر او مشیر هم څو دی ستا مذهبي قیادت هم د سره څو ورسره بیا د دور په تابع باندې رالی چې هغه تفریق راوستي لکه دی د معیشت د دین سکی جلا کی هغه رنګ د مذهبي طبقه د دنیوي امور څخه سکل لیری کل جلا کل د دې نظام تعلیمي نام څخه ور جلا کی دې تر مدرسو پر څخه محدود خو دا فرق نوش د مدرسه د کالج دی ور صغیر کې تعلیم هر وخت سوي دی لیکن د یونیورسيټي د مدرسې فرق نه دی سوي د یونیورسيټي د مدرسې فرق د سټیم سره غلي د انګريز د راتګ سره غلي هغه تفریق ورس ترابل سکیش پراخیش دا تفریق تر دا ځای راورسېدی چې اوس که مذهبي دیني تعلیم چا کړي هغه د عصري تعلیم په ژبه نه پوهېږي که عصري تعلیم چا کړي هغه د مذهبي علوم د ماهرین په ژبه څه کېږي هغه نه پوهېږي دې په منځ کې خلیج او خلات څه شوه هغه حایله شوه نو تجارت کول بلکې تجارت باندې ډېر زیات احادیث راغلي دي چې کوم دیندار څه تاجر یي دغه به د انبیا صدیقین شهدا صالحین سره الله سبحانه وتعالی څه کوي نو ډېر فضایل راغلي